خدا واقعا ډیره عبرت واره ده ځکه تاسو ته کوم او دا افسوس مو سره کوم چې نن زموږ د اسلام د تعلیمي نصاب کې سرکاري او عصري علومو کې په دې کې داسې واقعات نافید او مشکله پیدا کیږي چې پای کې د انسان تربیت وشي. یو واقعه ذکر کړی دا کتابونو عصري علومو کتابونو ذکر کړی و چې یو ماشوم دی کور ته راغی ځان سره د چرګې انډه راوړه مور له ورکړه بیبي دا خوراله پخه کا مور یې خوشحاله شو چې بادشاه باز بچي مې د اوس نه ګټې ته لاندې ودرې خیال دې که نه مونږ بعضې کس دې ته نه ګورو بچي دا خشاک د کم ځای نه راوړو دا څانګې د چا د پټي نه راپټه کړې خو مونږ پلار بچي څه وایو ماښام پې سار پې غوړ روټۍ مو خورو بېګا یې خشاک راوړی دی ای ای بېګا یې څه راوړي بېګا بچي خشاک راوړی دی بېګا یې بوس راوړي دی غرمه یې غونډه غرمه بار تېره کړله خو چې راتلو ځان سره یې غټ یو غټ پیټ یې راوړی دی د پلانکي شیزو خو دا تپوس نه کوو بچي یې کوم ځای نه دی راوړو بچي دا د چا دی بچي دا حلال دی که حرام دی دې بچي دا تپوس مونږ نه کوو سار پې بیا که وس مو کېږي یو کپ چای پې سیوا وڅکو دې بچي په مونږ کار کړی دی ښه انور ته یو بچې بېکاره تاسو هم ځان ته وایئ چې مونږ هم ستاسو بچي یو بچي خدا دی بېګا یې دومره خشاک راوړی دی چې 2 هفتې به کار وکړي پردی خشاکې والي که نه دا تپوس پې نه کوو ته به وایي دا خشاک د پلار و پملا یې موټه کوم دغه بچي راغی کور ته یې انډه راوړه مور له انډه پخه کړه او دواګانې ورته کوي خدای دې نور هم پکې مخکې بوتلی کا خیال دی که نه خدای دې نور هم دغسې کامیاب کا چې بل له نور هم ښه شي. بهرحال واقعه به تاسو بار بار اورېدلي څه به تفصیل کوو ورځ تېرېده او ده به دا خپل اعمال جاري ساته نن یې انډه راوړه چې د بل د بوساړه کې چرګې انډه واچوه ده راوړه ده بله ورځ چې ویې کتل زه به روزانه دا انډې راوړم خو چرګه به غونډه یوځم چې کیسه اسانه شي کور کې به انډې اچي بیبي چې چرګه وړي ده نور هم من غټېده چې بچي تا خو سم کار وکړو تا خو هغه بیخي هغه مشین دې ونه راوړو د انډو هغه بس اوس خو سم کار وکړي اوس به روزانه تا انډه خورې نور له به نه ورکړو یو وخت داسې راغی لوی غلاګانو ته یې لاس واچو دې بچي او دومره غلاګانې شروع کړې چې کله انسان غلاګانې کوي اخره کې دې مخرون کېږي اخره کې دې دشمندار ګرځي څوک به ډز کوي په غلا کې به دې څوک مري یا په چا ډز کوي د خپل دفاع لپاره یا د بل د مخې لرې کولو دپاره دا چې وکړو مرګ یې وکړو چې مرګ یې وکړو په د سوریې تختې ته ورسېده د پانسۍ تختې ته ورسېده آخري یو آرزو د پانسیګاټ باندې د دنه سرکاري څه ته باندې یو آرزو تپوس کېږي څه آرزو تمنا دې شته هغه ورته وایي چې او یو ارمان خو مې شته ارمان تپوس وکړو څه ارمان دی څه تمنا دی دا څه کول غواړې مرګ خو دی وژنو دی پانسي کو دی څه کول غواړې ما له خپله مور راولې د ویګي د مور سره ډېر زیات محبت دی اره یې واستوله بیبي چې راغله وله مخکې نه بیبي ته وایي بیبي دا جبه لږه وباسه نو چې ولې راویسته را نو کتابونو ذکر کړي وي غونډې دې راکټ کړله غونډې دې راویستلې دي هغه حکومت ورته وایي چې صاحب دا دې څه بل جرم دی وکړو موږ وایي ته به دا بیبي په دواړو مخ ښکل کړي معافي به دې وغواړې بخشش به دې وغواړې دارنګې دعاګانو درخواست به ورته وکړي تا خو د نور هم تکلیف وررسو مور له هغه ورته وایي تاسو په دې نه یې خبر دې ژبې دې بیبي او دې ژبه که ماته په هغه ورځ ویلې چې بچي دا انډه چېرته وه دا یې د چا نه راوړه دا یې د کوم ځای نه راوړه نو ما به زه به نن په تخته باندې نه ودرېدی دا زه چې نن یې تختې ته راورسېدم دا د مور د دې ژبې د غفلت د وجې نه دې ژبې په هغه ورځ حرکت نه و کړی زما تربیت یې نه و کړی الټه ما ته شاباشي راکړی و دا ژبه د کټ کولو نه دا مور د وجلو ده